عام طور په کورو کې میږان ډېر میږان موږ ته د میږانو څه په عذاب یو په کور کې په لاره کې د هغسې مطلب په باتروم کې په کچن کې یا د هغسې راواخله هغه بیټک و میهمان خانه اوس دغه میږان سړی وژلی سي که نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د څلور شیانو په باره کې فرمایي وی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن قتل 40 من الدواب النمل والنحل والهدهد والصرد رواه ابو داود پیغمبر صاحب فرمایي څلور شیان به تاسو نه وژنئ په هغو کې یو میږی دی په هغو کې یوه مچمچۍ ده د شاتوغه په هغو کې هغه یو مرغ سلیماني دی دا صورت چې دی هغه داسې تور مرغه دی دا غاړې زما په خیال سره لاندې سره توره مرغۍ ده دا وژنئ مه اوس په دې کې خبره دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دا میږان به وژنئ نه اوس ما ستا په کور کې تاوان را رسوي نقصان را رسوي ضرر را رسوي نو موږ څه وکړو خبره داسې ده و یو ورځ یو نبي و پیغمبر صلی مبارک فرمایي بیدو قرار میږی راولاړ سو د میږي دغه نبي چې دی هغه خپله مشوکې بولې نوکارې بولې هر شی چې بولې هغه یې ورجګه کړه دی یې راپورته کړي لمانځله د لمانځه ټیم ولو صحیح سلو د الله رسول فرمایي میږان مه وژنئ یو نبي چشله لمانځله راپورته کړی دی بل حدیث کې راځي یو نبي پروت ولو بیا یو میږي چې دی هغه وخواړی دی راپورت سو امر یې وکړي دا ټول ښار یې ور وسوځئ ټول د دې میږانو غار و هغه یې ټول وسوځل الله پاک وحی ورته وکړی ولې یوه میږي وخوړله تا ټول میږان ولې وژل وخوړلې یوه میږي سزا دې و ټولو میږانو ته ولې ورکړله صحیح سلو نو اوس دغه یوه خبره ده چې دا میږی سړی وژلی سي که نه کې ضرر نه رسوئ تاوان نه رسوئ نقصان نه رسوئ نو یې څه کوئ چې وژنې نو یې څه کوئ چې وژنې کې ضرر در رسوئ نه تلل نقصان یې در رسوئ بیا د وژلو اجازه درته سته کې په جارو باندې وژنې جارو کوې که راولاړ سې مطلب هغه دوا ور باندې واچوې وژنې هم ستا خوښه ده خو تر ټولو اسانه خبره دا ده اور به نه وراچوې اور به نه وراچوې اور سزا ورکول یو د الله کار دی او دویمه خبره دا ده راولاړ سئ پوډر سته علاحده پوډران خرڅېږي د خصمانانو پر دغه میږي باندې لوړ مه اچوه مې د میږي په ښار کې په خوله کې ورته اچوه شاوخوا دا میږي ته دغه پوډر واچوه د دې میږیانو څه به په نیمه ورځ خلاص که ته وایې یاره زه هره ورځ پوډر اچوه هره ورځ پوډر اچوه بل له کم دا میږان نه ختمېږي که دا پوډر کمزوری دی بیا نور پوډر راوړه در دې لا قوي راوړه اعلی او زورور راوړه هغه ورته واچوه شاوخوا یې ورته واچوه زموږ خلک خو د میږانو څه دی بیریږي زه کله کله ملګرو ته وایم دا پښتانه د میږانو څه دی بیریږي لکه د پوجیانو څه چې بیریږي دا د دې علاحده یو فطرت دی بیا د مچانو څه نه بیریږي د مچرو څه نه بیریږي هغه ته علاحده که پس اخستې هغه وژني سوځي او د میږانو دپاره پیر لره ځغله ملا لره ځغله پریشانوي زموږ کره میږان دي هغه وجه دا ده چې دغه پیریانان کله کله د میږانو په صورت کې هم وي کله کله دغه چاته د جناتو مسله ورپېښه سوې بیا هغه وګایېږي هغه جن بیا وایي داسې زموږ مطلب هغه میږانو غار ولا داسې ګرمې اوبه یې راباندې واچولې یخې اوبه یې راباندې واچولې یا یې موږ جارو کړلو یا یې داسې مطلب موږ ته اور راواچوئ یا یې موږ تاوان راورسنو لحاظه موږ دغه بچی یا دا لور یا خور دا موږ پرېږدو نه صحیح سلو اوس خبره دا ده لوړ چشمه ورباندې اچوه لوړ میږانو پوډر مه اچوه که څه هم لوړ پوډر پر واچوه پروا نه لري چې تا ته تاوان نقصان در رسوي پروا نه لري خو دی په داسې انداز یې د کوره وباسه چې دی هم نشي مړه تا ته هم تاوان ونه رسېږي پوډر شاوخوا ورته واچوه بس بیا مه ځغلئ په ملایانو پر پیرانو پسې مه ځغلئ تی به وایي چې یاره دا پیرانو داسې معده ورسره کړې د میږان دپاره یو شی نشته د پیر په خپل کور کې زملا یم زموږ په خپل کور کې میږان دي صحیح سلو بیا سپین پوډر راوړي شاوخوا ورته واچو کراري سي اته نو واره مالګه ورزغلوي بیا برا ورزغلوي بیا چاول ورزغلوي چې الله یو رقم میږان خوشاله سي د کور ولاړ سي نه چې وروره میږان د اچا سره قرارداد نه دی کړی نه میږان په دې خبرو خطا وزي او نه میږان چې دی هغه په دې خبرو د دې کور چې دی هغه وزي نو لہذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي میږی به نه وژنې دا د شاتو مچمچي به نه وژنې دا مرغ سلیماني به نه وژنې دا بل یو مرغه صورت مې در وښوی چې دا توره کوچنۍ مرغۍ ده دا به نه وژنې ها کې ضرر در رسوي بیا دغه هم وژلی سي کې ضرر رسوي لکه میږان چې وژلی سي دغه هم وژلی سي پروا چې د هغه نه لري
خو اور به نه وراچې میږانو ته به اور نه وراچې اور سزا ورکول دا د یو رب کار دی د یو الله کار دی دا سزا الله ورکولی شي ما او تا ته اختیار نشته